بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 165 نمبر درس دی. د عوامل لفظي دویم قسم افعال عامله او بعض شروع دی. په افعال عامله کې د دې نه مخکې درس کې مونږ هم د افعال مقاربه او د بعض وکړو. اوس به انشاءالله د افعال مدح و ذم. مدح تعریف ته وایي، ښه صفت بیانولو ته وایي، او ذم چې دی دا بدي بیانولو ته، یعنی بد صفت چې په چا کې وي، چا کې څه غلطیانې وي، نو هغه دپاره ذم هغې ته وایي، بدۍ ته وایي. او مدح تعریف ته وایي، ښه صفت ته وایي، او ذم چې دی دا بد صفت ته وایي. ټیک شو جي. افعال د فعل جمع ده. دې نه مخکې درس کې ما د دې بحث وکړو. اوس افعال مدح و ذم، افعال مدح و ذم یعنی مدح د تعریف والا او ذم چې دی د بدۍ والا. نو افعال مدح و ذم داسې افعالو ته وایي. افعال مدح و ذم داسې افعالو ته وایي چې د چا ښه تعریف یا بدی یعنی بد تعریف، ښه تعریف یا بد تعریف یا بدی بیانول یې ظاهریږي، بیانول پکې ظاهریږي، پکې ظاهریږي. او داسې افعال څلور دي. دا د مدح دوه، د مدح دپاره د مدح دپاره د ښه تعریف دپاره دوه فعلونه دي، او دوه د بدۍ دپاره، بد تعریف دپاره. نعمه یعنی نعمه معنی ده ډېر ښه دی، او د حبذا معنی هم د ډېر ښه دی. د بئس معنی هم د ډېر بد دی، او د ساء معنی هم د ډېر بد دی، یعنی بد څیز دی، بد دی دغه کس، یعنی ښه سړی نه دی. د بئس معنی هم ده چې ډېر بد دی، ښه کس نه دی. او د ساء معنی هم ده چې ډېر بد دی، ښه نه دی. او د نعمه معنی هم ده چې ډېر ښه دی دا کس. او د حبذا معنی هم ده چې ډېر ښه دی. نو نعمه او حبذا دا د ښه تعریف دپاره راځي، او بئس او ساء دا د بد تعریف دپاره راځي. دلته اوس لیکلي نعمه او حبذا، نعمه او حبذا دا د ښه تعریف بیانولو دپاره راځي. نعمه او حبذا د ښه تعریف بیانولو دپاره راځي، او بئس او ساء د بد تعریف بیانولو دپاره راځي. بئس او ساء د بدۍ بیانولو دپاره راځي. د نعمه او د حبذا معنی ده ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. او د بئس او د ساء معنی ده ډېر بد دی. ټیک شو. دا معنی مو ولیکلې. د دې افعال مدح و ذم نه پس، د دې افعال مدح و ذم نه پس چې کوم اسم وي هغه مرفوع وي. د دې افعال مدح و ذم نه پس چې کوم اسم وي هغه مرفوع وي، او د دې افعالو فاعل وي. د دې افعالو څه وي؟ فاعل وي. د دې افعال مدح و ذم نه پس چې کوم اسم وي هغه مرفوع وي، او د دې افعال مدح و ذم لپاره فاعل وي. او د دې فاعل نه پس چې کوم اسم وي، د دې فاعل نه پس چې کوم اسم وي، او هغه اسم د هغه اسم تعریف مقصد وي، او د هغه اسم او د هغه اسم تعریف مقصد وي، نو داسې اسم ته مخصوص بالمدح وي. مخصوص بالمدح یعنی ښه صفت سره خاص شوی دی. ټیک شوه. او که چېرته برایي یعنی بدي بیانولې مقصد وي، نو هغه اسم ته مخصوص بالذم وایي. ټیک شوه. ذم برایي بیانول، او مدح تعریف بیانول. ښه جي. اوس درته وایي د حبذا نه علاوه، د حبذا نه علاوه د باقي دریو افعالو، یعنی د باقي دریو افعالو، یعنی د نعمه، بئس او د ساء، د نعمه، بئس او د ساء د فاعل دپاره درې شرطونه وي. د نعمه، د بئس او د ساء د فاعل دپاره درې شرطونه دي. د دې دریو فعلونو دپاره، د دې دریو فعلونو د فاعل دپاره درې شرطونه وي. د حبذا نه علاوه حبذا ته یو سیټ تکه، او دا نعمه، بئس او ساء د دې دریو افعالو د فاعل دپاره درې شرطونه وي. نمبر 1 اول شرط دا دی، یا خو به په دې فاعل الف لام وي، په دې فاعل به په خپل الف لام وي. لکه نعم الرجل، دا الرجل چې دی دا ګوره په ده باندې الف لام دی، الرجل دی. نو نعم الرجل، نو په دې فاعل باندې الف لام دی. ټیک شوه. نعم الرجل زیدون، نو دا وګوره دا نعمه فعل مدح دی، او دا الرجل ورله فاعل دی. دا الرجل ورله فاعل دی. نو تا ته وایي چې اول شرط د دې دا دی، یا خو به په دې فاعل په خپل الف لام وي. نو وګوره په الرجل باندې په خپل الف لام دی، دا الف او دا لام دی. الرجل دی، رجلون نه دی، رجلون نه دی، دا الف لام پې دی، الرجل دی. ټیک شوه. دا یو شرط شو. دویم شرط، او یا خو به
دا فاعل یا خو به دا فاعل د الف لام اسم د پاره مضاف وي، یعنی دا اسم به یا مضاف وي، داسې اسم ته به مضاف وي لکه د پاغه اسم پاغه مضافلې باندې به الف لام وي، یا خو به دا فاعل مضاف وي او د په مضافلې به الف لام وي، نو تا ته دقه وایي. او یا خو به دا فاعل د الف لام اسم د پاره مضاف وي، لکه نعمه صاحب القوم، دا صاحب مضاف دی او القوم مضافلې دی، نو پر القوم باندې دا الف لام دی. وګوره نو تا ته وایي چې دا فاعل به الف لام والا اسم د پاره مضاف وي. ٹھیک شوه؟ نو نعمه فعل مدح، صاحب مضاف، القوم مضافلې. نو ګوره دا صاحب د القوم د مضافلې طرف ته د داسې مضافلې چې په هغه الف لام دی، نو الف لام والا مضافلې دپاره دا صاحبو دا د نعمه فاعل دی، نو دا صاحبو د مضاف شو او د داسې اسم دپاره مضاف شو چې په هغه مضافلې باندې الف لام دی، نو دا مضاف او مضافلې دا د نعمه دپاره فاعل شو. او زید مخصوص بالمدح، دا د زید ته څه مخصوص بالمدح. او دریم نمبر او یا خو به فاعل پټ ضمیر وي، دا فاعل به پټ وي، ضمیر وي، په صیغه کې به پټ وي، او د دې فاعل ضمیر، دا فاعل چې کوم ضمیر دی د دې فاعل ضمیر، د دې فاعل دا ضمیر فاعل چې کوم دی، دا ضمیر فاعل چې کوم دی، دا دواړه یو خبره ده. د دې فاعل ضمیر تمیز به نکره وي، نکره منصوب وي، نکره به وي او حالت نصب کې به منصوب به وي. او په ټیک شوه؟ دا خو دا شو منصوب به وي، دا دی لکه رجلن ته وګوره دا به دغه شي، دا به تمیز شي. هغه نعمه کې هو ضمیر فاعل دی. اوس دلته مثال زه در کوم جي، په دې دریو واړو مثالونو کې زید مخصوص بالمدح دی. نو کم درې مثالونه درته یادوي. اول نمبر دا یو دی نعم الرجل زیدون، نو دې کې دا زیدون ته مخصوص بالمدح وای چې یاره دا تعریف سره خاص شوی دی. او دا دویم مثال نعمه صاحب القوم زیدون، نعمه صاحب القوم زیدون، نو دې کې دې زیدون ته مخصوص بالمدح وای. او دا چې کوم پټ شوی دی، پټ شوی ضمیر دی، لکه دې نه مخکې بره کم یو دی درې شو، دغه دی جي دې ځای کې بئس الرجل زیدون، دا خبره ده. نو د برني مثالونو کې دا زیدون مخصوص بالمدح دی، او په بئس الرجل زیدون کې دا زیدون نه دی، دا زیدون دا دغه دی مخصوص بالمدح زم دی، مخصوص بالزم دی. او سا الرجل کې دا زیدون مخصوص بالزم دی. نو تا ته همدقه وایي. او په بئس الرجل زیدون کې او سا الرجل زیدون کې دا زیدون مخصوص بالزم دی. ٹھیک شو جی؟ او په حبذا زیدون کې دا حب فعل مدح دی، او دا زا نه دی، زا اسم اشاره دا فاعل دی، او زیدون مخصوص بالمدح دی. نو ان شاء الله اوس په د دې دا ترکیبونه کوو، نو په دې باندې به ډېر ښه پوه شئ جي. نو ګورئ تا ته وایي چې دا بئس دې ته وایي فعل مدح، فعل ضم، بئس فعل ضم. دا الرجل الف لام والا وګوره الرجل دا د فعل ضم دپاره فاعل شو. ٹھیک شو؟ نو ګورئ د دې دوه ترکیبونه کېږي، خو زه به یو ترکیب وکړم چې ټایم هم پې ډېر ونه لګي، وخت پې ډېر ونه لګي، او دویمه خبره چې آسان هم شي تاسو ته. نو ګورئ دا بئس فعل ضم د خپل فاعل سره دا جمله فعلیه، دا جمله نه او جی دا جمله فعلیه مبتدا دا خبر مقدم دې ته وایي جمله فعلیه خبر مقدم، دې ته خبر مقدم وایي، مخکې بیان شو. او دا عمر مخصوص بالضم، مخصوص دلته به ورته ولیکم مخصوص بالضم، دا مخصوص دا عمر مخصوص بالضم چې دی دا ورله مبتدا مؤخر ورته ځکه وایي چې دا د خپل خبر نه وروستو ذکر شو، او دا خبر ته مقدم ځکه وایي چې دا د خپل مبتدا نه مخکې شو، مؤخر. نو مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره جمله اسمیه خبریه شوه، یا جمله اسمیه انشائیه شوه، جمله اسمیه
انشائیه به ورته ووایو. ټیک شو جي. اوس ساء فعل زم ښه جي. د بئس الرجل عمرو معنی ده چې عمر یو بد سړی دی، عمر ډیر بد سړی دی. ټیک شو. او ساء الرجل زیدون، نو دا ساء فعل زم الرجل الف لام په دې ګوره جي د ساء په فاعل باندې به الف لام به وي، یا به د ساء فاعل چې هغه به الف لام والا اسم د لپاره مضاف وي، یا به د ساء فاعل چې هغه به ضمیر وي. ټیک شو. ټیک شو، ضمیر به وي او د دې هغه به ممیز وي او د هغې لپاره به تمیز منصوب وي. نو ښه جي. الرجل دا فاعل شو د ساء فعل زم دپاره. نو دا فعل د خپل دا فعل زم د خپل فاعل سره دا مبتدا مؤخر شو، دا خبر مقدم شو، خبر مقدم. په دې ټولو کې به دا خبر مقدم وي او دا چې کوم مخصوص بالزم یا مخصوص بالمدى وي، دا زیدون مخصوص بالزم، مخصوص بالزم، دا د دې دغه دپاره د خبر مقدم دپاره مبتدا مؤخر شو، مبتدا مؤخر. نو دا مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره جمله اسمیه، خبریه یا انشائیه. ښه جي. نعمه دې ته وایي فعل مدح، تعریف د پاره راځي دا فعل مدح، فعل مدح. الرجل دا د نعمه د پاره فاعل شو، نعمه فعل مدح د پاره فاعل شو. نعمه فعل مدح د خپل فاعل سره دا خبر مقدم شو، خبر مقدم شو. په دې ټولو کې دا او دا فعل مدح یا دا فعل زم یا دا چې دی کنه دا او د دې فاعل دا به خبر مقدم وي، او مقدم معنی مخکې د خپل مبتدا نه مخکې دا ذکر شو، او د دې چې کوم هغه مخصوص بالزم یا مخصوص بالمدى اسم وي هغه ته به دغه وایي، هغه به مبتدا مؤخر وي. نو دا زیدون دا عمرون چې دی دې ته وایي مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح. نو دا مخصوص بالمدح چې دی دا ورله مبتدا مؤخر شو، مبتدا مؤخر. نو دا مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره دا جمله اسمیه، خبریه یا جمله اسمیه انشائیه. دا حبذا زیدون کې حبه فعل دی، دا حبه فعل مدح، دا ذا اسم اشاره دا فاعل شو، اسم اشاره فاعل. او دا زید مخصوص بالمدح، مخصوص بالمدح دا ورلا دا حبذا فعل د خپل فاعل سره دا مبتدا خبر مقدم، او دا زید مخصوص بالمدح دا ورلا خبر دا مبتدا مؤخر شو، مبتدا مؤخر. نو مبتدا مؤخر د خپل خبر مقدم سره جمله اسمیه، خبریه یا جمله اسمیه انشائیه. ٹھیک شو، دا جمله اسمیه انشائیه شو. نو دا افعال مدح و ضم چې دي دا د ښه تعریف دپاره یا د برایي بیانولو دپاره، بدي بیانولو دپاره راځي، او دی چې دي څلور حروف دي، نعمه او حبذا دا د تعریف دپاره ښه صفت بیانولو دپاره راځي، او بئس او ساء دا د برایي بدي بیانولو دپاره راځي. دلته ګورئ بئس الرجل عمرون، عمر یو بد سړی دی، ډیر بد سړی دی. او ساء الرجل زیدون، زید ډیر بد سړی دی، یعنی ښه سړی نه دی، بد سړی دی، بوره سړی دی. او نعم الرجل عمرون، نو عمر ډیر ښه سړی دی،
او حبذا زیدون مانم دا زیدون زید ډیر ښه سړی دی. دلته کې نعم الرجل عمرون عمر ډیر ښه سړی دی او حبذا زیدون دا زید ډیر ښه سړی دی. نو دغه معنا مو او دا مې ورله انشاءالله ترکیب وکړو او انشاءالله راتلونکي درس کې د فعل تعجب باره کې به ښه تفصیلي بحث کوو او د هغې چې کومې صیغې دي هغه صیغې به هم بیانوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.